پېښور نه یې ونه هغه کور ته لاړم د هغه دعا دپاره. بیا په هغه سلسله کې ما ذاکر صاحب دي سره هم رابطه وه چې یاره دا اوس دوه نیمې څه کم درې میاشتې وشوې خو اوسه پورې څه پروګرس نه و. خو ما وختي هم ذکر وکړه چې دا د وکیلانو چې ډیلی بیسس باندې کوم اسیسینیشن کې دا شهیدان کېږي وکیلان نو هغوی اوسه پورې وګورئ په ټولو کیسونو کې چرته دا شانتې چې په موقع کې وکیلانو څوک په خپله باندې نیولی ده په موقع باندې یا چارج کړه اخو ځان له خبره خو که داسې کیس شوی ده چې هغه ټارګټ شوی ده د هغې نن پورې هم چېرته پولیس کنکلوژن ته نه دي رسېدلي او هغه کیسونه انټرسټ پاتې شوي دي یا بلکې هغوی یو خپل محافظ خانه کې خود یي چې بس دا هسې ولاړه نو دې وجې نه هغه ورځ فیډرل منسټر چې کله راغی د لطیف صاحب د قتل په سلسله کې آی جی پی صاحب سره ملاقات او پرایم منسټر صاحب ته چې ته ملاو شه نو هغه ماته وویل چې تم راشه ماته چې زه درځم درپسې زم لاړم بیا آی جی پی صاحب سره چې هغوی لطیف صاحب خبرې کولې نو ما د خپل طرف نه ورته دا وویل چې سر دا روزانه قتلونه کېږي وکیلانو او زمونږ و د پولیس په منځ کې دا د کمیونیکیشن ګیپ ده موږ له تفتیش پته نه لګي هغه کیس مغلطه کې پاتې شي او هغه خبره بس شیخه پاتې موږ خو صرف اف آی آر نه غواړو موږ ورته چې موږ له دا شانتې تاسو سینیر پولیس افیسر راکې فوکل پرسن چې هغه زموږ د خیبر پښتونخوا بار کونسل سره او دا څومره چې په دې صوبې کې چې چېرته وکیلانو مسله وي چې هغه سلسلې کې موږ سره پولیس والا لیزان وي چې څه پروګرس وي چې هغه موږ خبروي ځکه چې کله ته څه پروګرس رپورټ نه ورکوې نو بیا په وکیلانو کې ډېره بېچیني پیدا ویږي او چې بېچیني پیدا وشي نو هغې نه بیا مسایل جوړېږي. اوس تاسو دا نن وګورئ دا نن خټکنامه چې څومره د سپریم کونسل دی دا هغوی خلک راغلو دا خلک ولې دومره مجبوره شو مسله د وکیل ده چې وکیل له انصاف نشته عام سړي له به دوی څه انصاف ورکړي د عام سړی خو بس هغه وینه تویدل دي او تل دي ډېر شدید هغه بیا راځي نتایج راځي ځکه چې هر یو سړی ووایي چې یاره ما شهادت نه راځي په کیس کې پولیس والا څوک اریسټ کولی نه شي یا که څوک اریسټ هم کړي هغه سړی اریسټ کړي چې څوک خلک خپله ټوپک ورته د خپل د قاتل نه یا هغه سړی چې هغه ته معلوم وي چې هغه پولیس والا د کیس کې نه وي راوستی نو هغه به څه وشي په دې معاشرې کې به یو انارکي جوړه شي بس ډز ډوز به شروع وي او نتیجه به څه کېږي. اوس ګوره تاسو لږ وخت پر روډ بند شو ګاډو کې به مریضان هم هغه مو خو موږ سره څه لاره وه هېڅ هم نه وه زما احتجاج به څنګه اوري چې کله دا روډ بندېدو نه پته ولګېده نو ډي پي او صاحب سوال جواب وکړه چې نو زمونږ خو ګیله همدغه ده چې ګوره په دغه کیس کې که تاسو څه پروګرس کړی ده مونږ ته پته نه وي زه خفګان کوم ته راشه ما خفګان لرې که ما ته ووایه چې بهی زمونږ دغه پروګرس ته دوره مې کړی ده یا د پروګرس کې لږ هغه لینتي ده لکه وختي ما تفتیشي صاحب ما سره ولاړو ډېر لکه هغه او دا شانتې درې کیسونه پرسنل دي او چې مونږ ټولو ډیټا را جمع کړه دی کې خلک ټریس کوو کافی موقع خو ټایم کنزیومینګ ده مونږ چې ټیک ده ستا ټایم به مونږ لګیا یو خو دې شي کې دا دوره کیسونو کې څومره فریقین دي د دوی ډیټا کلیکټ کول دا ټریس کول بیا جیو فینسینګ کول د دې موقع